محترم یو قانون یو اصول مونږ ته بیان کړي. نورونو درخواست کوم چې په ژوندانه باندې د خپل رب سره صلح وکړو. ایمان زده کوي. ایمان څه ته وایي؟ ایمان څه ته وایي؟ زما محترمو، اتیا مسلمانان د کافرانو په پنجه کې راو، اتیا مسلمانان، او په دې مسلمانانو کې یو دلیر مسلمان عبدالله بن حذافه رضی الله عنه دا هم گرفتار. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې اتیا مسلمانان د کافرانو په پنجه کې راغو. او نوجوانا په دین باندې غیرت وکړه، په دین غیرت وکړه، په دین. نن به رور را پاسي د دنیا د پاره به رور دس کې وبهولي. هی دا څومره مړه غټ بې غیرتوب دی. دنیا وایسته، پیسې وایسته، تا د خپل رور نه ډس پورته، تا نه بل بدبخته شته، تا نه بل غټ بې غیرته شته. پلار ته رانیغ شي د دنیا د پاره. الله نن وغواړي، نن په خدای مې د قسمي چې منټ کې یو منټ کې به الله دومره مال درله درکړي که نه، والله کې به سنبال کړي. هغه داسې ذات دی، خو موږ کمزور یو. الله دومره بوج په موږ نه راچوي چې به سنبالولی نه شي. د دې خبره ورسېد وړو خبرو باندې راپاسي تیزي او بس هلکه هو دا خو ټول هر څه واخیستل. نه په دې خبرو به نه راځئ. هر څه دی والي چې الله آباد کړی نه که نه، د دغه غونته کې سل ځوانې به چې کم دی زړې شي او ختمې به شي، دا ځان نشي آبادولی. آبادول د چا په لاس کې؟ په دې باندې ډېر واقعات دي. نو دا مسلمانان ګرفتار شو. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه دا یې زما محترم راوغوښتو. دا ډېر دلیر صحابي او الله ولا ډېر زړورتیا ورکړې وه. د ده د سترګو وړاندې دو مسلمانان یې شهیدان کړ، قتل یې کړ. دلې دمکېنې دړکېنې ورکولې، هلکه زمونږ مذهب ته راواوړه، زمونږ دین ته راواوړه. دا ورته یو شان ولاړ. حتی چې د عبدالله بن ابن حذافه رضی الله عنه د شهید کولو فیصله یې واورولو. دا دې پانسي کړلې، جلاد ته حکم وکړو دا ونیسه، بس ختم یې. دی ونیولو، روان کړی دی. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه سترګو کې اوښکې را په ژړا شو. هغه واپس زما محترمو راوستو او بادشاه ته مخامخ کو، ورته وایي چې یاره دا خو جاړي په څه خبره باندې لږ دعوت ماوت ورکړه، کېدای شي چې ستاسو مذهب او اسلام دین ته راوړي، ستاسو دین ته راوړي د اسلام نه. نو زما محترمو هغه ورته خبرې اترې وکړې، ګوره ته د مرګ نه یریږم او د مرګ نه ګبراویږي، نو راشه به د دنیا هر نعمت هر سہولت تا نظر او قربان به زمونږ روړ شه، زمونږ دین ته راواوړه. پرېږده مسلمان یو الله طرف ته رابلل، یو الله وحده لا شریک ذات ګڼل، پرېږده دا څه کېږه نه. دا ورته وایي و بدبخته ته ما نه تپوس نه کوې، ته پسې جاړې. وایي ولې ته پسې جاړې؟ وایي کله چې تا زما د پانسي کولو حکم واورولو چې دا دې پانسي کړلی شي، زما ذهن ته یو خبر راغه، هغه خبرې وجوړولم. ای مسلمانانو مینې سره سبحان الله به وایې. وایي څه خبر راغه؟ وایي زما ذهن ته دا خبر راغه، کاش چې زما په بدن کې څومره ویښته دي، د هر ویښته په بدله کې زما په بدن کې دومره ساګانې وې او هره سا مې د الله په دین قربانه کړې وه. زما په بدن چې څومره ویښته دي که نه، خو زما په بدن کې یو سا ده، کش کې دومره ساګانې وې او هره سا مې د الله په دین قربانه کړې وې. ته ما د دینه یې، ته ما د دینه یې. دې ته وایي ایمان، دې ته وایي عشق. عشق بازی وہ لڑے جو عشق کو راضی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے، دمر لوی ملمه چې کور ته بیایي اول سهن دی جارو که د خشا کو. زما محترم واسی الله الله کو، الله مینه نشته. الله مینه به هله وه چې مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر، حی علی الصلاة حی علی الفلاح. موز طرف ته راشئ، کامیابی طرف ته راشئ، او ته فوراً دکان کې ناست یو، دکان رابند کې جمعات ته راشئ. ته بیٹک کې ناست یو، میلمانه دي، یاران دوستان دي، گپ شپ لګې، پوله پټي اجره کې، او فوراً دا غزې نه راپاسې هلکه بس ختم. د الله د طرف نه منادي آواز وکړو شوي موز ته. زما محترمو دلته چې بیا د دې عبدالله بن ابن حذافه رضی الله عنه د شهید کولو فیصله واوروله، نو چې کله شهید کولو په دې کې د امیر المؤمنین د عمر رضی الله عنه خط راورسېد. خطونه چې هغه کله خط پړاو کو، نو عمر رضی الله عنه وایي نامی کافی ہے، نامی بعضې یاران خو نه مني کن، اشاره باندې پوهېږي، بعضې یاران نه مني، ښه شیعهګان حضرات نه مني، او ځان ته څه وایي
مسلمانان ځان ته وایي مسلمانان او عمر فاروق ونته کې هستی نه مني ستا په دې مسلمانۍ کې خو ښه ښکاره شک دی بیا چې ته داسې هستی نه منې نو ته بیا ځان ته مسلمان پسوې موږ د دې خبرو نه یېرېږو نه موږ علی الاعلان تاسو یې علماو څه وکړو په الله یقینو کوي موږ چې د کورونو نه راوځو د خپلو بچو په سرونو باندې لاس راښ کاږو بچیا بیا پته نه لګي چې ژوندي به راشو که به رانه شو بیا پته نه لګي پوه شئ د الله دین دپاره ځان داسې جوړ کړئ وی ګل خو د ګلاب وي دا نور اسې ګلونه دي مرغ خو د شهید وي دا نور اسې مرګونه دي وی سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی اسې په تن باندې بېسه کړي چې چنار شي سړی او چې د دین په شمه سر نه شیندي د دینه ښه ده چې مردار شي سړی مرو که نه به مرو د عزت مرګ دا دی چې د الله په دین قربان شي چرته ګورې په دنیا باندې چا سره لانجه ونه کوي صحیح ده که دا زما یو زاری ده یو نصیحت هم دی یو وصیت هم دی که عزت درله الله درنکو او الله رب العزت د دنیا هر سہولت هر نعمت هر خوشحالي درله درنکه دا مخ به تور وي د دنیا په سر چا سره جنګ ونه کوي که رور وي که رشته دار وي لکه مخکې ورځو کې تاسو وکتل که نه او داسې ډېر واقعات دي بس موږ د چا نوم نه اخلو داسې ډېر واقعات دي په ځمکه باندې په جایدادونو باندې رور راپاسې د رور نه ډس پورته کړي رشته دار راپاسې نه جي نه هېواله هر څه واله وی سر می قلم په یو ظالم کې خو خود سر می نکړي د خپل در را لرا کړي در په در می نکړي